الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت پر آیات مبارکہ کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو اذکروا یاد کے نعمت اللہ نعمت اللہ رب العزت علیکم پتاسو باندی اس بہاغ وقت کی جاعتکم چراغ لپتاسو باندی جنود لخکر فارسلنا والله رب العزت وی من راولی بل علیهم فجوبان ریحا تیز ہوا. سید محترم رحمہ اللہ فرمائے تک طور تیز ہوا ذل وجنودا او لخکر لم تروها چې تاسو هغې لره نه لیدل تاسو هغه نه لیدل. بابا د شاه منصور صاحب وایي 1000 فرشتې وي او تاسو نه لیدي و تراهم کفار لیکن کافرانو لیدي. دا د غزوه احزاب خبره ده کوم چې دا صورت مسما شوی په کومه غزوه سره یا د خندق په دویمه هجری کې تقریبا غزوه بدر وشوه. مسلمانانو یو عظیم فتح ورته ملو شوه او یا کافران یې مردار کړو او یا یې چې د ژوندي راکړي. بیا په درېیمه هجری کې تقریبا غزوه احد وشوه. ظاهرا مسلمانانو ته لږ تاوان ملو شو. په دغه تاوان سره خیر چې کله کافران حمراء الاسد وغیره ته ورسېدل نو هلته کې حمراء الاسد کې بیا د خپلو کې چې کله کسان راغونډېدل یو به بل ته وایي چې ته ولې رالې ته ولې رالې بل به ورته خو ما تا ته وکتل نو ته په منډه وې زم رالم سره د دې چې ظاهرا فتح دي ته وه خو بیا هم دې میدان نه وتښتېدل په شا باندې نو بیا یې ویل راځئ چې اوس په مدینه منوره په یو ځای حمله وکړو دا باقي پاتې مسلمانان ټول ختمو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېدله چې داسې کافران راغونډېږي په یو ځای کې. هغه زخمي مسلمانان ځان سره واغستل او ور روان شو چې کافرانو ته پته ولګېده دې بیا وتښتېدل. او بیا په درېیمه هجري کې تقریبا دغه شو. په څلورمه کې د امام بخاري رحمه الله د تحقیق موافق یا د بعضو علماو د تحقیق موافق او تحقیقي قول د عبدالحمید سواطي رحمه الله د قول مطابق پنځمه هجري. علما بګي تدبیر داسې کوي چې تقریبا دغه شروع شوي دا تقریبا یو میاشت پورې دغه محاصره وغیره چلېدلې وه. نو شروع شوي د څلورمې هجرې په آخره کې وه او د پنځمې هجرې په سر کې دا غزوه وه. د دې وجې تاریخونه مختلف وه. په دغې کې دغه احزاب د قریشو 10,000 نوجوانان د قریشو 10,000 او نور په لاره چې څومره قبایلو هغې ته وي بنو غطفان وغیره چې تاسو به هم راله کسان راکوئ. دننه په مدینه منوره کې د منافقینو سره هم خبره کړې وه د یهودو سره هم خبره شوې وه د ټولو سره چې تاسو به هم د دننه نامله کوئ کسان به راکوئ. نو تقریبا عام علماو فرمایي چې د 15,000 نه واله تر 4,000 پورې کسان دا کافرانو لښکر وو ټول جنګجو. او بعض علماو کې ډایرکټ په ډایرکټ حکم دا کولی چې نه بس 24,000 کسانو د نور اقوال یعنې کمزوري دي او د 24,000 والا مضبوط دي د امان منځ کیسه پکې نشته. نو 24,000 کسان دي په مدینه منوره باندې حمله کولو ارادې سره راغلل. خو د دې پته مسلمانانو ته نه ولګېدلې. مسلمانانو ته هله پته ولګېدله چې کله دې رانږدې شو
رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپانه رااله یا سنور مسافر مغي ورته خبرو چې سیب کافران خو یو ډیر لوی لښکر سره روان رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته صحابه راغونډل چې مشوره راکړي نو نوجوانانو صحابه ورته وی چې بار میدان ته وځو جنگي بار بار بدی مشوره ورکول او د مشران تکبر ناس رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې تاسو د مشورې ز قدر او مشران هم چې سووي او زما خپل اراده داره چې دشمن مضبوط دی او کوم بارو د زمون کورونو خالی پاتېږي په دې کې زنانه دي نو هغه په کورونو هم له کیادن منافقین دي هغه پته نه لري په غیر بار مونږ نشو کولای او تاسو خپل مشران سره ورګي مشران صحابه په کې سیب زمون دارایله چې بارو نو دغه یو هغه په سر راغلی بل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې هغه سره تاموان هر څه موجود دی او موږ سره هیڅ قسم آلات نشته چې موږ په میدان باندې دومره وخت تیر کړو د دې دومره خلکو سره په مقابله کې چې هر څونه وخت تقریبا مسلمانان جمجو چې کوم هغه صدرې سره بیا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته وی هغه ټیم چې د مدینه منورې د رقم چې آبادی و د دې درې طرفونه داسې راتل چې هغه اوچت راتل او غریزه طرف په هغه باندې عمله الله تبار فاروق لیدلې کوم کې نه دا او فرمان دی الله رب العزت دې ټول مسلمانانو ته وکړي نو هغه درې طرفونه داسې چې هغه د کجورونه وګڼي او هغه اوچت راتلو هغه دا طرف چې په راختن او هغه لاندې راتلو هغه چې د مفسرین دي چې د شمار تیر انداز د جوړول نو هم به څو نشلات د درې طرفونه داسې خو یو طرف داسې چې هغه باندې په یو ځای باندې څوک راغلی نو بس هغه بیا هم د خاصان او په مدینه منوره سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا سماوي چې شام ورشا کشمیری سے وی چې 300 کال عمر هغه ورته سیب د په علاقو کې چې کله به جګړه هم په کمزوري نو موږ به خندق کړو او خندق به داسې وي چې اسم ته ټوپ نشي والي انسان هم ته ټوپ نشي والي او کو څوک ورکوسي نو چې دې ډایرکټ راخته نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم غالبا د وحد د لمن نه دغه طرفونه د خندق را شروع کړ الله رب العزت را توفیق او اوس کوئی پته نه لګي چې اثرات شته او کنه څو وخت پورې مفسرین تقریبا زنګ دي نږدې زمانو پورې لیکلي دي چې دا وخت پورې دغه اثرات اوس دی وخت موجود شته یا نه دا یو بلډینګونو له زور ورکړي دي کانو مسو الله علم دې دا خندق چې دا مسلمانانو وګڼست او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده په خپل حصہ واغشته او باقي کې بیا سم معجزات هم راښکاره شو او سخت یخنی و مکه معظمه با ما د دې کوم د غشندنه لیدو خبرې مکه معظمه کې وی ګرمي و او مدینه منوره تاریخ وی چې سخت یخنی و په هغه ځای کې د موسم ډیر سخت یخنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته هم ځکه د دې وجې مو فرمایل چې وایي موږ سره تاموان وغیره نشته موږ په صحرا کې وخت نشو تېرولی اوس ته به وایي لکه توکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ستانه زیات مضبوط او اسباب به استعمالوي دنیا ته د امت ته تعلیم ورکړي خیر رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله خېټه مبارکه باندې کاڼي تړلي او د لږې نه ناست سخت برازي سخت برداشت کې امتیان هم کاڼي تړلي په دغه کې بیا د خوراک معجزه چې د 2-3 کسو لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره د یو څو صحابو لپاره یو صحابي خوراک تیار کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دا روټه یعنی دا را سرګنداوه بس راخلي او دغه شان چې خوراک دا ګورم مکمل چې وای سونه پاتې سونه دا اچاوه نو خوراک ټول لچري هغه چې څومره په دغه میدان باندې صحابه ټول ته پوره رسیدل او بیا ورته اخره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونږ تر مسولې حدیث ټول ته دغه معجزات دا سيروم سم معجزات راکړي چې کاني وو باغې کې ورته چې نو وې چې ما بارس ولې دوه کې وې د معجزات راکړي
خیر بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه تو او یو میاشت چې دغه هغې د هلته نه څه تیراندازي وغیره معمولي شوي د څه کسانو پکې مړه شوي څه زخمیان شوي دي په مستقله جګړه ابو سفیان هغه ډېر دا چونکې ایمان نه وروړی ډېر کوشش یې وکړ د مدینې منورې نه تو راتو شم خو چېرته لار ورته میلاو نه شوه بیا تقریبا څه میاشت پس بیا څه وشو بیا الله ربالعزت پرې تیزه سیلې راوستله تکه توره هغې سره چې د دې هغه کټوې الټه شوې او د دې هغه تانګوان چې د هغې هغه رسۍ مسۍ وشلې نو بیا په تېښته باندې روان شو هغه خبره الله ربالعزت کوي الله ربالعزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذکروا یاد کې نعمت الله نعمت الله ربالعزت علیکم پتاسو باندې اذ جاءتکم چې هر کله چې راغی پتاسو باندې راغلل پتاسو باندې جنود لښکرې فارسلنا علیهم نو بس راولېږه مونږه په دوی باندې ریحا تکه توره سیلې یا تیزه هوا باندې سبا وجنودا او لښکرې نو لښکرې د فرشتو مو یې راولېږلې لم تروها چې تاسو نه لیدلې دغه لښکرې وکان الله یقینا دی الله رب العزت بما په هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی اس په هغه وخت کې جاؤکم چې راغلل په تاسو باندې دا لښکرې من فوقکم د بره ستاسو نه نو قبل المشرق دي په مدینه منوره باندې راغلل دا اهل قریش چې کوم سره نوجوانان دا د بره طرف نه راغلل د مشرق د جانب نه ومن اسفل منکم او د لاندې طرفونو د ستاسو نه نو دا نورې چې کومې قبیلې وي هغه پې د لاندې طرفونو راغلي من قبل المغرب د مغرب د جانب نه الله وایي واذ زاغت الابصار او حیرانې شوې سترګې وایي ډېرې لښکرې وې एकदम چې آبادي محدوده وه د مسلمانانو تعداد یو 3000 اسباب کم دي او ګیر چاپېرستانه چې دي 24000 کسان ټول شي هر څه اسباب پورا ځان سره خوراک هم وړی هر څه نو الله رب العزت فرمایي واذ زاغت الابصار او په هغه وخت کې چې دا سترګې حیرانې شوې وبلغت القلوب الحناجر الله رب العزت فرمایي او ورسېدل څه او ورسېدل دا زړونه دې مارې ته خلک وایي دا زړه مې ډوب ډوب کېږي د ډېر یارې نه وایي دا زړه مې سم بار راغورځېږي نو الله رب العزت فرمایي وبلغت القلوب الحناجر او ورسېدل دا زړونه دې مارې ته وتظنون بالله او تاسو ګمان کوئ په الله رب العزت باندې الظنون مختلف ګمانونه دا ولې علما لیکي وایي دا فریقین مختلفین د مسلمانانو سره ظاهرا په دې جنګ کې منافقین مسې ولاړ خو چونکې هغې خپل هر څه منصوبه جوړه کړې وه خو هغې ته اکه شاندار میلاو نه شوه بیا هم څه یو څه بل څه کړي دي کوشش یې کړی دی چې مسلمانان تقسیم شي وجنګېږي نو دا ډلې مختلفې پکې یوه بله خبره دا ده چې اصل که انسان ډېر مضبوط هم وي خو بعضې چونکې صحابو کې درجات نو چې دا دومره لښکرې هر څه زیات شي نو الله رب العزت فرمایي چې وګوره دا زړونو کې خامخایي تشویش وغیره پیدا شي چې بهی دا دومره لښکرې دې سره به مقابله څنګه یې څه به یې څه به نه نو تاسو ګمان کوو په الله باندې مختلف ګمانونه الله وایي هنالکه ای په دغه وخت کې یا په دغه ځای کې ابتلي المؤمنون ابتلا وکړه په مؤمنانو باندې ازمیختو شو په مؤمنانو باندې امتحان وکړه دا یو عظیم امتحان اوس به کافر اوس به معلوم شي چې څوک ودرېږي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره په نرمه کې خو هر څوک ولاړ وي داسې خو د بې او مجنون هر کس وي دا خو چې د وینې مطالبه وشي نو بیا پته لګي چې په حقیقت کې مجنون څوک اوس سخت رااله په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې اوس به معلومه شي چې څوک دی نو الله رب العزت فرمایي یقینا امتحان وشو ازمیختو شو په مؤمنانو باندې وزلزلو و ویرولو شو دوی لره زلزالا شدیدا په یرولو سختو سره یا وجړه کولی شو دوی لره وزلزلو وجړه کولی شو دوی لره زلزالا شدیدا په جړه کولو سختو سره
سخت سره چې کله په سختو باندې د دکه شانو شو نو سخته پیراله هغې نه پس بیا الله رب العزت راحته راوستله چې کله دي دا سخته برداشت کړه الله وایي وایس په هغه وخت کې یقول المنافقون چې وویل د منافقانو والذین او هغه کسانو فی قلوبهم مرض قرآن ته رانږدې شو چې په زړونو د دوی کې بیماري وه چې په زړونو د دوی کې څه وي بیماري وي هغه نو الله رب العزت فرمایي د منافقینو وي چې د کوم کسانو په زړونو کې بیماري وه ما وعدنا الله ورسوله وعده نه وکړې الله رب العزت زموږ سره او رسول د الله اوس منافقانو ظاهرا کلمه ویلې وکړه اوس خلک پسې چل باندې اړوي نو ما وعدنا الله ورسوله ځکه خلک راګي او ستړي څو ورځې کانې خېټو پورې تړلي خندقې یې کړلې سخته پرې راغلې وه ګیر چاته 24,000 کسان پراته نو یې دې پکې وي ما وعدنا الله ورسوله وعده نه وکړې الله رب العزت او رسول الله الا غرورا مگر دوکا دا دوکا ده مونږ ته وی چې مونږ بار سره امداد وکړو دا د ولې اشاره وکړه دا یو منافق تولیها غالبا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غزوه بدر وشوه نو د بنو قینقاع دغلته یو چې دی یو بازار زما خیال نن سبا په سوق التمر دی یا سوق تمر دی چې هر سړي کجوري پکې خرڅېږي په هغې باندې نن سبا په هغه ځای کې کجوري خرڅېږي کجورو وخت تر وخته خو بدلېږي خو دا مفسر چې کوم ټیم حالات لیکلي د نن نه تقریبا داسې واله چې یو 50 کاله مخکې یو مفسر چې کوم لیکلي نو هغې کې وایي دغه ټیم چې دی د کجورو یعنې د خرڅولو ځای و منډې ورته وویل نو په دغه ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیانو د قبایلو ځای دوه قبیلې وې غټې غټې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته ودرېد او ویې قریبه ده چې موږ به پارس هم پته وکړو موږ به چې دی نو دا یمن هم ونیسو ډانګي ځای به ونیسو نو چې دا یې کله ووي نو دم دا خبره وکړه ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا نو خلکو ته یې وایي موږ خو د استنجام پاتې نه شو موږ استنجا نه شو کولی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پارس به فتح کوي اوس منافق خو خاصه په ظاهره کلمه ویل هغې ته موږ د استنجا پاتې نه شو او دې وایي چې راشه فارس فتح کو نعوذ بالله من ذلک نو دا سخت به برداشت کې سخت او پسې بیا خدای پاک نو بیا وګوره چې کله دا سخت دي برداشت کړي نو بلې سوي و اذ قالت او په هغه وخت چې دوی طائفه یوې ډلې منهم د دوی یا اهل یثرب اهل د یثرب والم د مدینې منورې زور نوم دا یثرب دغه به بیماری یو ډېر زیات دي نو دا غي د وجه ورته یثرب ویل شي یا مصیبتونه وغیرہ بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تشریف راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دا بیماری هر څه دی یو زنانه په شکل کې چې ګډ وډ وختو خراب هغه د مدینې منورې نه لاړ وته د جوړپې په طرف هغه به حد چا ایمان نه وروړي نو وی بیا مدینه منوره نوم شو نو یا اهل یثرب اهل د یثرب والو لا مخوز خلق را پاری بس طریقه د میدان نه وباسي نو ورته وی لا مقام لكم نشته د زید قرارې تاسو د پاره اوس د مورچونه وباسي فرجعوا واپس شه الى بيوتكم قولوا قولوا د واپس شه دا نفس کار کتلې دلته چې په تامبوانو کې ناسې مورچین نیسلې دا خو دوکه کړو موږ سره خدای ورسول وګوره زموږ امداد یو نه دا څه خبرې کولې ښه یا چې دا لا مقام په فتحې سره واخلي نو بالفتح لا مکان لکم فی الخندق للقتال ورته وایي چې وایي لا ستاسو دپاره د سره ځای نشته په دې خندق کې د جنګ لاړ شئ واپس کورونو ته ويستأذن وسيا ودانا والله رب العزت فرمای ويستأذن اجازت وخت فريق يبدري منهم دجون النبي پیغمبرنا چانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دوه کبیله بنو سلمان او بنو حارثه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویسه زمو کور زنانه دي کورونم خالی دي بچیان دي اغیله ځان رسو الله ويستأذن اجازت وخت فريق يبدري پس یوس راړه نو اجازه تختیدل منهم د دیونا النبی د پیغمبر نه یقولون دی ویل ان بیوتنا یقینا کورونه زمونږ عورت خالی یا غیر محفوظ دي زمونږ کورونه خو خالی دي
څوک پکې شته نو د هغې به حفاظت څوک کوي یا غیر محفوظ دي الله وایي وما هي بعوره او کورونه د دې خالي نو کورونه غیر محفوظه نو ان یریدون دې اراده نه لرله الا فرارا مگر د تختیدو اراده نه لرله مگر د تختیدو الله رب العزت فرمایي ولو دخلت علیهم او کچرته را داخل شي په دیو باندې من اقطارها د اطرافو د مدینې منورې نه د ګیر چاپیره نه په لښکر الله رب العزت وایي راشي ثم سئلوا الفتنه بیا سوالو چې بیا دی را اوبلی الفتنه ته د فتنې طرف ته فتنه څه شی دی الشرک د شرک طرف ته را اوبلی نو لآتوها دی براشي دغه شرک طرف ته وما تلبسو نو چې کله د شرک طرف ته الله رب العزت دی راشي وما تلبسو دی بدرنګ تیر نه کی وخت به تیر نه کی بها په دې مدینه منوره کې الله رب العزت فرمایي که شرک طرف ته رال بیا نو دی بدرنګ تیر نه کی وخت به تیر نه کی په دې مدینه منوره کې الا یسیرا مگر لږه شانته زمانہ یسیرا زمانا مگر لږ وخت به تیری په مدینه منوره کې الله ویل په عذاب باندې سخت الله رب العزت په بچ کی او بیا سواکیه چې نه پاتې به سبا ان شاء الله یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اذکروا یاد کې نعمت الله نعمت الله رب العزت علیکم بتاسو باندې اس په هغه وخت کې جاءتکم چراغ تاسو ته چراغ لپتاسو جنود لخکری فارسلنا علیهم بس من راولې په دیو باندې ریحان تکتورا سیله هوا وجنودا او لخکری لم تروها چې تاسو لیدل هغې لره وکان الله یقینا دی الله رب العزت بما بهغه سبانه تعملون چې تاسو کوي بصیرا لیدونکي الله رب العزت فرمایي و جنود لخر میرو لګي چې تاسو لري اس په هغه وخت کې جاءوکم چراغ پتاسو باندې لخر من فوقکم دپاسه دستاسونه ومن اسفل منكم او دلان دستاسونه یعنی قبل المشرق والمغرب وإذ او په هغه وخت کې زاغت الابصار چې څه شوې حیران شي دا سترګې وبلغت القلوب الحناجر او رسېدلي زړونه مرې ته رسېدلي زړونه مرې ته نو دا محاوره ده عام خلک وایي هلکه زړه مې راډک شو یا دا یا وغیره وتظنون او تاسو ګمان کوو بالله په الله رب العزت باندې الظنون مختلف ګمانونه هنالک په دغه وخت کې یا په دغه میدان کی په دغه ځای کې وبتلی المؤمنین امتحان شو ابتلاء شو په مؤمنانو باندې وزلزلوا زلزالا شدیدا او اجړه کول شو دلرا په جړه کول سره فسخت جړه کول سره وإذ او په هغه وخت یقول چې ویل المنافقون منافقان والذین ها کسانو فی قلوبهم مرض چې بزرون د دیو کې مرض دی ما وعدنا الله چې وعدنا لکړي زمون سره الله وعدنا وکړي زمون سره الله ورسوله ورسول د الله تعالی الا غرورا مگر دوکا وإذ او په هغه وخت کې قالت چې ویل طائفه یوډلې منهم دبیون یا اهل یثرب اے اهل یثرب والا د منافقانو نسکسانو وی اے اهل یثرب والا لا مقام لكم نشته دی زیده قرار استاسو د بارا فرجعو بس واپس شي کورونو ته ويستأذنو اجازت غوښتلو فریقون یوې ډلې منهم د دیونه النبي د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيوي يقولون دي ويل إن نداسو ما تاسو بنو سلمى وبنو حارثة يقولون دي ويل إن بيوتنا يكن كورون زمنغا عورة خالدي يا غير محفوظ دي وما هي بعورة وحال داري جد دي كورون غير محفوظ نو خالي نو يريدون دي إرادة لري إلا فرارا مگر دا تخت ولو دخلت او کجرد داخل شي عليهم بديوبان من اقطارها دا اطراف دا مدني منورين لخکری ثم سئلوا الفتنة بیادی راو بلی شرک دربتا لآتوها ندی براشی دغتا وما تلبسوا دی بدران تیرنگی بها بیا بدی دران تیرنگی بها بدی مدینہ منورہ کی الا یسیرا مگر دگا زمانہ